قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا ايوب عن ابي قلابه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سالت عبد الله وجد قراءه الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه ما سواه وان يؤمن فهذا يحبه الا لله وان يكره ان يكون كل كما يكره ان يكون في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب حلاوة الإيمان. مناسبة الإيمان باب الإيمان سيقول والحديث أو دمحت باب سلاسل مناسبة دمحت باب سمارة دمحت باب سمارة اغسر چې الله او رسول سره د محبت پیدا شي نو د ایمان په حلاوت په پوه شي او د حلاوت د ایمان معنا د کوم څه سره لکه یو سره ګونې وخوري او هغه بوټي څانګې ونیسي نو دا څانګې او دا بوټي مقصود بالذات نه دی مقصود بالذات د هغې میوه ده چې سړی ترې میوه حاصله کړي مدقرنگی تا اللہ و تا رسول سر محبت تا سمارا ذکر گئی تا غیر سمارا سر کہ ایمان پا حلاوت اور ایمان پا قوال ایمان بپیشے نو دا گویا کہ دا محتباب دا متعلقات ہونا دے اور سمارا دا محتباب دا محتب سر مناسبت شو او غرض د امام بخاری رحمت الله علیه د انعقاد د ترجمه الباب نسره هم اقا خبرې کوي چې کومې ځوې خبرې دي چې رد کوي په مرجعه باندې چې مرجعه طاعات پیدا نه ورکوي امام بخاری وایي چې دلته درې طاعات دي دا د ایمان حلاوت پیدا کوي دا پیدا شوه تادر اعمال حلاوت د ایمان پیدا کوي د پیدا شوا او هغه درې خبرې نورې موکا چې حسب باندې 500 کې نشتا هغه عام اغلب اجناس عالیه ذکر کړی دي اهم ذکر کړی دي نن درې نور سیدونه خیر لا بشي حدیث کې او ترغیب د شعبو ورکړي او بیا معروه چې عاد کوي د امور د ایمان او د شعب او د خصائر د ایمان درې ورته نور ښایي نو حلاوت الایمان کې خبره وروسته حدیث کې روانه ده هلته به پوه شي نو درې خبرې دي د راویانو متعلق مختصر خبره او شرح د حدیث ته مسائل مستنبطه دي او بل په دې حدیث کې یو اعتراض بل د هغې جواب دی محمد بن مسناد درشوی ماویلو کی رجل سلام براغیلو عبدالوهاب الثقفی دا دیر دور محدث ثقیف فتوائف کی قبیله را اغیط منصوب دے او دا ایوب مراد ایوب سختیانی دے دا دور محدث دے امام الجرح و تعدیل دے او ابو قلابا دام دا مشهور تابعینو کی ابو قلابا دا دلاغی عبداللہ ابن زید او نور محدث ته مشهور راوی دی اجل او تابعین دی عن انس رضی الله تعالی عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمه رسول الله مبارك راجل ثلاث دریس دونلی من اغسل قرن جمیل دریس دون بدکه وجدد بقوم حلاوت ایمان لا یا داسې ویل شي چې دا دوی چاکلي وجدد مندل حلاوت ایمان لا دې سړي حلاوت مندل دی او په معنا د مستقبل کې یجدو نو بیا به هو چې صيغه د ماضي تحققا راوړي دا ثلاثه مبتدا دی تکبیران کوي کا من ځان موصول دی من موصول او كنا دا ضمیر په كنا کې راځي ثلاثه تا او یو ضمیر ثلاثه تا راځي دا قانون او قاعده د نحوی تعبیر ده چې کله جمله خبر واقع شي نو هغه جمله کې به یو ضمیر راځي مبتدا تا
نو دا ټوله جمله سلاسون خبر دی. نو چې د سلاسون خبر شو نو په کن کې ضمیر سلاسون ته راځي او من موصول د کن فيه صله ده. نو قانون دا دی چې په صله کې یو ضمیر راځي وي موصول ته، نو دا فيه ضمیر من موصول ته راځي. سلاسون هغه څوک هغه درې څیزونه من هغه څوک تكون فيه إذا أدريس دون فدوكي وي وجلالي وأموني ويخبركو ثلاث تقول خبرك أدريس دون من أغسو قلنا شمي فدكي أدريس دون وأموني حلاوة إيمان لا كتبت ثلاثون قلنا كلا أو من موصول ليا نو قانون داري چې جمله په قوت د نکری کې وي او صفت د نکری واقع کېږي. جمله په قوت د نکری کې وي یاد راغی نو هغه صفت د نکری واقع کېږي. نو حاصل دا شو په دې سلاسل اعتراض کولی شي چې دا مبتدا نکره واقع شوه نو دا نکره ده خو تخصیص شوی په منقول نفي سره او تاسو رجامي کافیه کې ویلې دي چې کله د نکرې تخصیص وشي مخصصه شي اذا تخصصت یا تخصصت بوجه ما نو بیا مبتدا واقع کېږي. خلاصه شوه خبره. ثلاث درې څیزونه دي من هغه څوک چې کون نوي دا درې څیزونه فيه په انسان کې ولې د ام حلاوت د ایمان لرا ایمان خوږوالی ولې مولانا صاحب حسن په ثلاثو کې نشته د ایمان خوږوالی ډېرو څیزونو سره راځي. نو ما جوابونه درته مخکې کړي دي میرا رسول الله مبارک ته وحی کېدله خبره مې ویلي درته چې مې یو عادت د بل نه پرې نه کوي وحی به کېده یو وحی ورته درېدل وحی وشوه بیا ورته غروب شوله او یا به داسې ووایم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دې وخت کې دا دوی په دې کې مستحضر دي لکه ما نور ویل ما تپوس چې څومره طالبان دي په دې زر دي بل څوک تپوس چې څومره دي دا یولس سوه نو یو وخت کې راته یو عدد مستحضر کړو تعبیر مې دې وکړو نو بل وخت کې بل عدد مستحضر کړو تعبیر مې دې وکړو رسول الله مبارک ته یو وخت کې دا دوی مستحضر شو تعبیر یې وکړو نو دا نفر دې نه دی چې نور خصال نشته هر خصلت حمیده هر خصلت حمیده دې سره حلاوت د ایمان پیدا کېږي. خلاصه شوه. حلاوت ته څه مراد دي نو ناطق کې لیکلي دي چې استلزام الطاعات دی طاعت برته لذیذ ښکارېږي دې ته حلاوت معنوي وایي. یو حلاوت حسي دی لکه شات چې خورې له یو څه دې ته حلاوت حسي وایي یا ګوړه خورې له یو څه دې ته حلاوت حسي وایي او دا دلته کې چې کوم حلاوت ذکر کوي استلزام کې طاعت درته لذیذ ښکاري دې ته حلاوت معنوي وایي. لکه په خولې خو ته ستا خوله خوږه خو نه شوه خو هغه معنوي طور باندې استدلال د طاعتو معنوي سبله مولانا چې په دې دې پوه کما یو انسان یو تمهید ته دی چې دور باندې پوه شي یو انسان دی او دا هغه تبه ده نو که هغه له ته خوږ شی ورکې ډاکټر ورته وایي فرني خوره یا پیغ شته نو وایي دا مې په خولې تراخه لګي هغه فرني چې خوري وایي په خولې مې تراخه لګي او چې هغه خواږه پیش کړي وایي دا مې په خولې تراخه لګي نو اوس دا پیغ خو تراخه نه دي پیغ خو خواږه دي یا هغه فرني چې خوري اکیو نو هغه خو خوږ دی خو تریخ نه دی او ده ته تریخ لګي ولې دې ناجوړه دی دې بیمار دی نو هغه خوږ څیز خو ته تریخ لګېږي او که دې جوړ شو دې ټیک شو بیماری تھی وتلا تو تکیر او تکیر پلیٹ تو پتہ لگی یا تو دا ورنہ پلیٹ کیلا او یا په وته نو دې دا یو ټیک کیلا او لسات پترا چې پښونه یا کړس کیږي ولې مخکې دینا جوړو اوس جوړ شو دا کارانګي مون خلک مستودریږي نو شوق ناراضي او بیا چې ودرېږي نو موږ چې امام بدل سلام کوي او روجي کم شوق ناراضي او چې ونی څنګه وایي چې ما خامي وکړه راځي چې دې خلاص شو او صحابه وسره یو بل ته نه کړه کنه موږ را باندې وکړه تمام وکړه هغه په مانځ ته مکیدل هغه کې په پتا ولګي چې رسول الله مبارک د شپې تهجد لپاره رمضان کې وروزي حالانکه پیغمبر مبارک ترغیب نه ورکړي په اعتکاف کې ناستو یو ځل بار وروته او صحابه ته تهجد په جمع وکړل خلکو چې وریدل
جمعه ته دنیا خلک بیا مشکل راغله نو پدریم پدویمه چې بیا راووته نو چې واورېدل نو پدریمه جومات د خلکو ډک شو نو پدریمه شپه بیا راووته نو دومره جومات ډک شو یو بل ته انصاف حل وی چې جومات کې خلک نه ځایېدل نو په څلورمه راووته نو چې راووت نو صحابه ورته هغه چې کوم کوزه کې دا نڅا وکړې وې اعتکاف کې هغې په کاڼو ورته ویشته چې کوزې کې راویښ شي رسول الله مبارک بیا ورته سهار وي سهار وخت راونه وی ما ته پته وه چې تاسو راغلي خو زه قصدن راونوتم وی ستاسو شوق مې ولیده نو زه وویلېدم چې هسې نه دا در باندې فرض نه شي ګوره خلک خو په روژه کې وایي چې اوږده وې زموږ د خلکو خو تراوت هم نه ماتی او صحابه کرامو ته ګوره چې خبرېږي حضور پاک ترغیب نه دی ورکړی جومات ته کېږي او بیا پیغمبر مبارک ته هغه کوزه کې چې دیوالې ته جوړ کړې په کاڼو ولې چې راوځي دې ته استدلال د طاعات وایي ولې د هغې وجودونه جوړ وو مولانا صاحب یو تمهید د تبل کېږم یو وجود دی او د هغې غذا ده وجود غذا څه شی دی دا اعلی پیوس کې او یا قرمې وخوري یا غوښه وخوري یا وریجې وخوري دا یې غذا ده او په دې غذا د وجود غټېږي او وجود خوشحالېږي او فایده ورته میلاوېږي او بعضې غذا داسې ده چې وجود ته تاوان ورکوي لکه زهر شو یا لکه څښاک څیزونه شو هغوی وجود مري او وجود ته تاوان ورکوي دا څرنګې روح دی او د هغې غذا ده د روح غذا څه شی دی نیک اعمال دي دا د روح غذا ده په دې دا روح خوشحالېږي او په دې دا روح غټېږي او دا بد اعمال دا زهر دي د روح لپاره چې بد اعمال د روح نه ورته روح پې تباه شو روح غرق شو بیا روح ناجوړه شو نو چې ناجوړه شو نو داسې ده لکه چې د جسم ناجوړې پیو ته شوق نه کېږي او جسم ناجوړې ګیر ورته تریخ ښکاري نو دې انسان ته چې دا روح دی د ګناه زهر ورکړل او په روح باندې د ګناه زهر وڅښل نو روح ناجوړه شو نو د ده بیا ایمانیاتو ته او د ده نیکو اعمالو ته توجه نه زړه کې ته وایي د نیکو اعمالو بد بیا وایي د پردې هم بد وایي د دین هم بیا بد وایي د شریعت هم بد وایي ولې مولانا صاحب دا شریعت او دین خو ستا فطري غذا ده دا خو خوږ شی دی خو ستا روح ناجوړه شوی دی لکه بدن چې ناجوړه شي او خواږه ورته درانه ښکاري دغه رنګې روح ناجوړه دی بیمار کړی دی تا زهر پې خوړلی دي ګناهونه دې پې خوړلی دي په سترګو دې تصویرونه پې کتلي دي په غوږونو دې ګانې اورېدلې دي په ژبه دې غیبتونه کړي دي نو روح باندې دې ټول ګن خوړلی دی د روح له دې خپله خزېدا نه ده ورکړې ګندونه او زهریات دې پې خوړلی دي روح ناجوړه دی نو ناجوړه بدن ته چې ځینې خواږه تراخه لري هغه یې خواږه دي دغه رنګې دې روح ته دا طاعات تراخه لګي شوق ته نه راځي روح جوړ کا لکه وجود کې جوړ شو کېږي ورته ښکلې لګي روح ټیک کا نو په خپله به ورته دا شیان خواږه لګي عبادت به ورته خوږ لګي او لذیذ به لګي نو هغه درې څیزونه دي چې هغې سره روح جوړېږي یو دا چې الله رسول د محبوب ولته مما سوا دویم څه شی دی چې دا چې مینه به انسان سره د الله دپاره کوي او دریم څه شی دی چې کفر تعوض به داسې شنیع ګڼي لکه اور غورځېدل چې دې شنیع ورته ښکارېږي دا درې څیزونه په روح باندې اخرى په استعزاز القرآن صحابه د صحابو ارواح جوړو نو هغوی ته دا خواږه عبادتونه خواږه ښکارېدل شوق پې ستړي کېدل به نه په عباداتو باندې او زموږ روح ناجوړه دی نو دا خواږه عبادات موږ ته تراخه لګېږي اوس خو پې پوه شوې که نه د استعداد الطاعات ما راته به ډېر ښکلي مثالونه درکړه نو څه وایي درې څیزونه دي چې چا کې دا وي نو دی به ومومي حلاوت د ایمان لره حلاوت د ایمان څه شی دی مولانا ووایه استعداد د طاعاتو دا طاعات خو دي لذیذه خو د ده روح جوړ شو نو ده ته به دا طاعات ډېر خشته ښکارېږي او ده ته به شوق کېږي د طاعت ته لاړ شمه نو دا خو حلاوت معنوي شو لیکن زموږ بعضې علما لیکي چې نه حلاوت حسي باندې وموني یوازې حلاوت معنوي نه کوم حلاوت به وویني حسي به وویني لکه شات چې په خوله کېږي او تا ته خواږه ښکاري حلاوت حسي یوازې معنوي نه حسي خواږه به ورته لګېږي ولې وایي ته نه ګورې یو صحابي بل ته براده لکه مونځ کو او ارحنا بها ما بدمکه
داغه حس کړي دما حس با رجوع با دما حس په مون ستړي کیږي دما په او د دې په مون باندې نستړي کیږي تاسو د حضرت حنظله رضی الله عنه قصه نه اورېدلې یا حضرت حنظله خپلې بیبي سره لګیا دی او جما کوي او چې ارکه خبر شو نو ارسه فزر پر خودن او منډه پر جهاد نه او هلته شهید شو اگر په محسوسه دل اگر څه محسوسه دل په حواس محسوسه دل چې دا جهاد خو دې وخت کې ډېر خوږ شی دی د ویډیو د نزدېکت هم خوږ شی دی او ابل صحابي نه وای رابشي په اوس کې تاسو ته ابل مرګري ته وای وی اني اجد ريح الجنه دون احد وی د احد په دې خو د جنت خوشبو باندې لګي او بیا ورمخ کې شو او شهید شو نو ما سوې چې اواز دا نه ده استلزام د چا د مولانا صاحب د دعاتو حقیقت دا داسې لذیذ ښکاري لکه ګوړه چې خوري چې د څنګه و شهید شمه حقیقت دا داسې لذیذ ښکاري چې دا موږ به څومره نور وګرځ شي او دا د رمضان روژې خودي رالنور به ورپسې نیسو نو حس نو هغه استلزام معنوي خودي د روح خوشحالېدل څه معنا هغه حلاوت معنوي خودي چې د روح خوشحالېدل هغه حلاوت معنوي خودي چې استلزام د دعاتو او حلاوت حسي دی تاسو صحابه مثالونه وګورئ حیران بشئ تاسو چې خدای پاکه دوی ته خو بالکل په دې خپلو حواسو باندې خوشحالي محسوسېدله هغه یوازې استلزام نه په دې خپلو حواسو هغوی ته په عباداتو باندې به سکون میلاوېده او په عباداتو به هغوی ته خوشحالي میلاوېدله او بلکې ګران یې کوشش کوو چې دا عبادات نور هم زیات شي دا عبادات خو کم دي دا د نور هم زیات شي ډېر مثالونه دي نو دلته کې د استلزام حلاوت نه د حلاوت معنوي واغشته او ما حق استلزام دعا او ما د حلاوت حسي واغشته مخکې ده حلاوت د ایمان ودلته بیا استعاره استعمال کړه څنګه استعاره استعمال کا ذکر د ایمان چې مشبع دی مراد هم ولی ایمان دی ما د مخکې ویلو ذکر د ایمان مراد هم ایمان چې مشبع دی او رسول الله مبارک په خپل ذهن کې تشدید اثر سره ورکړي نو د استعاره مبنیه شو بالکنایه شو او حلاوت د لوازمات د اثر نه دی ایمان له سالو دی نو د استعاره کومه یو شو د لوازمات د مبنیه شو د تخیل شو حلاوت د ایمان د ایمان په شان د شجر دی دا ایمان په شان د چا دی د شجر او دا اعمال څانګې دي دا ایمان په منځره د شجر کې دا اعمال دي څانګې دي نو چې دا درې سیدونه دي ورسره ملګري کړل نو میوه به پکې راشي خلاصه شو خبره ان یکون دا به خبر د مبتدا مقدره کوم نو به څه شو احدها یو دا ثلاثه ده ان یکون الله ورسوله انا مصدر کې وفعل داخل چې په تعویض د مصدر ګرځي نو خبر د احدهما د احدها د قال شو ان يكون جيب الله ورسول له احبت مما سواهما ما سوا د دعاونه دا مترجل رضيات محبوبي استاد خيارو نو ما په تاسو دویلو مې محبت تقاضا سره اطاعت نو چې الله سره د محبت دي دا اطاعت کوي او د رسول سره د محبت دي نو د رسول اطاعت کوي هذا مجنون قصه هم ذكر ولا قوي مجنون او دمين مجنون نو الله رسول بأحبيدك مما سواهما ففائدة يسي دل الله حكم راشي نو أرسل بقريد الله نبذي او دل رسول حكم راشي نو ما سواك السمر بلا بقريد او الله نبذي لك سيدي عبد الرحمن ومقابلك حضرت ابو بكر الصديق هو ده قلنا تسكر ده تما سیوان ورتا تبچون ورتا الله رسول ګرانو او مال چې ابوبکر ټول راوړو د مال ورتا الله رسول ګرانو او له صحابه هجرت وکړ خدای پرې خاوله او قومونه پرې خاوله او سیوبل الله رسول ګرانو او د الله رسول په محبت کې سرونه شیندل
أرسل طريق ودل لك حنظلة ورسلون وشيدل أو قرآن شريف كما الله فرمائي قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة ترضون كسادها وتجارة قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأزواجكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله وتربصوا حتى يأتي الله بأمره. الله دا عذاب انتظار ہے، دا خلق بچی و مال و بلدنگ او دا ټول بدا الله و دا رسول نا محبوب نہ کرنے اور بیا جہاد وسلم بالخصوص ذکر دو اشارہ دینا جدا اللہ و رسول پر محبت کی بسرم ہو رکھے ہیں. اللہ و رسول محبت سے دخلی نہ دے، دا اللہ و رسول محبت سے دخلی نہ دے. اگر کی بیا سرم ہو رکھے جہاد کی مالم لگی سرم لگی وجودم زخمی کی گی دیر دا جوہد عبادت تے نسمت کر الہ دوارا بمحبوب کرے من ما سوا ہما الہ کی اشکال لالی الہ ہما کہ اللہ و رسول یوزے کردا نو بیو زمین کی خودوار یوزے کول دا ممنولی کم دے ممنولی یوزے رسول اللہ مبارک فلارتے و خطیب تقریر کاؤ نو اغویلو ومن یعصرهما من اطاع اللہ و رسولہ خطبہ کی مبارک کرا من اطاع اللہ و رسولہ فقد اهتدى هداية المنطق ومن عصاهما شاكل الدوارنا فرمانيوكا فقد ضل وغوى. نو رسول الله مبارك وازلك بئس الخطيب أنت بئس الخطيب أنت ولي تطبيق الله ورسول وزميلك يوزيك الله مخيك ورسول ورسول ذكرك الله مقدم دي رسول مستري نطاق يوزميلك دوار ولي جمع كذا معلومی کی دا کہ پیو زمین کے دوارا جمع کول ممنوع دی ندلتا ہما کے ولی جمع شو مولانا سے ممنوع نہیں قریر نصوص کے دا ہما زمین اللہ و رسول تراجے دے اگر دے بیسر خطیب و انت پدے و جنری ویلے یہ دا دوارا کو زمین کے وجہ کر اگر کی دیشی پدے و جویلی یہ دا خطابت دا آداب و خلاف ورزی کرے دا دیشی استقبالی کری لکہ بعد خطیب کے تقریب دے گا نا خدا رسول ورسل چاہتا ہے. قبح الله هاتين اليدين هاتين اليدين دوارا لاسکوٹی دی علاق شاہ تجھکم خطیب دوار لاسون سروئی اور تاثیر کئی اور تویلی بچام لے گئے اور دول فکری دا لارو دا لڑلی لیکن چند خلقو سا اتمنان سا خبری کاؤ جگر سا پارا کے دا پدې و جماعت دې چې دا حتا خطابت د اصول خلاف ورزي کړی دا د اوچته وادونه او چې وهل او لاسونه وهل او تعویذ د یو خاطاوي یو طرف خاطاوي د دې سمه هغه د نصیحتو کا پاسانه ده هغه په معمولی رسول الله مبارک تاسو د یو ته وچته دا یو ته او کله تفصیل د پاره به لاسونه وځي او نرمه خبرې کړې دي چغې نه دي وهلې او شورې نه دي کړې او نه په منبر ته وشوي چې داسې دا وي او کله داسې دا وي او کله یو او کله بل خوا دا نه مړی خرابه ضرورت څه دی د دې خبرو ټول فکر ستاسو اواز رسوي که نه څه ضرورت دی نو د خطابت د اصولو خلاف ورزي کړی نو نن سبا بعضې خطیبان دا کوي هغه موبایل یې جوړ کړي چې لوډسپیکر تارونه مارونه ټولې ټوکړې کړې لوډسپیکر ورته نه ټیکني او چې فکر مې وګورې نو بس دلارې په بیا خاصېدې نو زبردسته کټه به یې کړې وه ټول د لارو نه ډکې او یو لوی چغې یو شور نرسون او دا ګډه یې دل او دا تاوېدل دا خو جنت په سلامو کې دا کار چا نه دی کړی دا خو زموږ مشرانو کې اوس پورې دا لوی چا نه دی دې ته څه ضرورت دی نرمې لهجې سره فصیح فصاحت سره او بلاغت سره خپل بیان وکړه
او یا بعض حضرات وایي چې د پیغمبر علیه السلام په مخکې لګیا دي خطبه وایي نو ځکه یې ورته وایي چې به سره پکې خطیب هلته څه موجود دی او د نماز په مخکې خطبې او یا دا چې اواز یې اوچت کړی و د حضور پاک مبارک په مخکې مفتي جواب او دا تقریبا یو شی شو نو د دې نه دا نه معلومېږي چې د عمر په ضمیر کې دواړه یو ځای کولی شي یو ځای کولی شي أن الرسول محبوب لله مما سواهما أو فعل التنوي لأن رسول كل ما سواه محبوبي نبيا بدأ الله والرسول في مقابلة كلمة جاءت الالتفات نكى الله تعالى في ورسول تعالى في أو ذو أرسل رسول لا يوش لينسشو وثاني ما قد مقدر أن يحب المرأة من نقيس خلق سلسلة من كيس سلسلة ولا يحبه إلا لله من نقي بود مقصرة مگر لا وجنا لا وجنا كإذا لا لبا ولي لا نيت ذك من وساركوما لا نيت ذك من ما تاسو نبرو داود حديث هنا دير شو سمعوا لله من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل إيمانه دي سر الإيمان كمال لازم إذا الله بقال منك ولا ناسه إذا ما أنت وجنا منك وكمان نذر كينا منك وقت مشي فإذا جمال وجنا منك لو جنين أقول إذا فاشتغى أو تاو سلمين إذا وادر مسارته وجاء أكل ضرب مسكين جورشي أو بورشي أو ضرب مسكين لا جورا ما خيبياني ولي أو خلق يقاقون بياني نبيا وسلام من ختم شي يا ختم شي يا خاون ملن ورپوري کوي ايو شاعر وي عجوز الخد سره مقابله على نخد درت مسكيوا نسوي عجوز ترجي ان تكون فتيه عجوز داخل دوي تقولي يو بلا خدا او ترجي امید لري ان تكون فتيه جلال زوان شي وسم د ځوانه پتا کړی دا او پتا باندې لیکونه مګي وقد لحب الجبار دا ټول پخته په یو بل کې نه ورتي دي وحده د الزهر او شامل د شوی دا پخته په یو بل کې نه ورتي دي وحده د الزهر او شامل دا نو په دې حال کې دا په دې کمال کې د جنې بشما او ځوانه بشم تبصوا الى العطار سلعه بيتها التاريخ ټول د کور سامان یو التاريخ په خوا التاريخ سره د نګري د شیان مخاصه ده نګري د مروړي او انجم مروړي او د سرو سپین رنگونه مروړي ټول سامان یو ولن يصلح العطار ما افسد الدهر بیا تاریخ ورندونه برابر کی او چې زماني ورلکم شي فاسد کړي دي نسبت زماني د مجاز دي چې بلې کې کړي دا ولا تعالی نشي نه وره دا پخته نه ودري دا ولا تعالی نشي برابرولي او دا مخې چې پر دې چې چر دې دا ولا نشي برابرولي تبصوا الى العطار سلعه بيتها ولن يصلح العطار ما افسد الدهر وما زرني الا خضاب بكفها وكحل بعينها وانيابها السفر ويقدين فنور سنخ بكيكم قدار لديه ضرر راكي تشي وما زرني ما لا تكليف ناكي الا مگر داشي خضاب بكفها بلاتوني نقل دي موري كري لا استنقلوا وكحل بعينها استروا كرانجا جولي وانيابها السفر او غاخونا نشتاها فدې مستقر بلاد د نګریدو او سترګې د رانجو او کپا دا کپا پیژنې کنه غاخونه ماخونه نشته لري وګورئ په هغه نو دا سوې پر ولې سره باندې کې کړي وا ما لري ولا ور کړی لیکن دا دې شي باندې ولې جمال ختم سوې عجوز توجي ان تكون فتيه وقد لحف الجنبان وحده والزهر تبصوا إلى العطار سلعة بيتها ولن يصلح العطار ما أفسد الدهر وما ضرني إلا خلاب بكفها وكحل بعينها وأنيابها السفر خالي ما خذ ما هو وراء لا خوات يدرك عليه بقرآن وما هو سوى ما غير نرد وذيو كريوي سوري
ألم تر أن النار تحلب علبة ألم تر تنبور أن النار قريبها تحلب الوشليشي وخليل قريشي ويوجام بيوركي علبة يولوخي يوكاسا ألم تر أن النار قريبها تحلب الوشليشي دجهات يوجام بيو ألم تر أن النار تحلب علبة ويترك سلب لا ذراب ولا زهر أو چکو خضور شي لا ذراب دا قبل کارمني ولا زهر أو فشام بیا پیٹ نشي وړلې خضور شي کنه لا ذراب ناغنون دې سب بګینی بیا جخبه کمر توخه جاي ولا زهر او فشام باندې پیٹ وړې نشي دا پریږه کنه یو شعر وتروي او خاون له ارغوري مات کړل نجونه ته وسترا ألم تر أن النار تحلب علبة ويترك سلب لا ذراب ولا زهر ولمنا حرصت وجنا منها حرص الله خير وخلاص ما دركي بنا ختم كمال لفتي كمال ختم شو بنا ختم إحسان دركي إحسان ختم بنا ختم تاثر قرب ورشتنا وصل رحمي قد أقرأ حب ختم لکه کوئی خبره چې پاسبابو کما مینوا لا ختم او چې سړي سره مینه د چا د وجنا ده دا الله او رسول د وجنا دا نه ختمېږي عمل کوي کنه احسان کوي کنه کولې دې ته راغلي مینه چا د وجنا دا الله او رسول د وجنا دا مینه نه ختمېږي من يحب المرأة یو سړي سره مینه کوي سړي سره مینه کوي دا نه خدو سره مینه کوي لا يحبه الا لله دا نه ختمېږي او یمبري نمبر 2 وېما دا مینه د الله د وجنه دا الله سره دا مینه د الله د وجنه د چا سره د مولانا ده الله سره او فطرت تقاضا دې خبرې دي چې الله سره مینه سره زمون خالق دے زمون مالک دے زمون رازق دے من دے ایمان را کڑے دے من لے جنت پیدا کڑے دے من دے نیک اعمال اور داغے اسباب مہیا کڑے غیر تقاضا چ مولا مسلو ورپسیشا وان یکرہ صالح و مقدر قدرم سرے دې بکری کړي اندا خبره چې واپس په کفر کې کما یکرہ ان یقذف بالفنار لکدا چې کری کړي او شي په اور کې اور بدل کې سړی الکه اور بدل سړی سونه کری غني ولې کوی کنه امر بدل کفر دا اور تشبیه ورته مولانا دا ځکه چې کفر سبب مغزیه ده نار دې سموي الوایا کفر سبب مغزیه ده نار دې نو ذکر کفر شرعي غني يعود في الكفر كفر دور شرعي غني ان يكره ان يقذف كما يكره ان يقذف في النار دور شرعي نو يواز کفر دا وي مولانا دا کفر اسباب کا ذکر کفر دا چې کوم اسباب روان دي هغه نه بیا ځان ساتي ولې اصل کفر درار نشه نو معاصی په شریعه غني الله اکبر کوي قانون دا چې کوم سیس سره سړی محبتي دغه مقدمات انفاقي قانون داري چې کوم شي سره محبتي دغه مقدمات سره محبتي وعده سره مینه د خدای سره نو دا غي کویدن او وعده او دا غیره پیسې دې لګي ګوره کویدن باندې پیسې دې لګي او هغه د لپاره سامانونه به اخلي کور به جوړېدونه پیسې دې لګي ودا مقدمات د وعده دي سړی په کې فن ورکړي کنه ټلیفون یا مقدمات دا قانون دی ستاسو ته سبق سره محبت دې ومنه لا دا مقدمات دا نه موټر سایکل او دا اشتر کله موټر سایکل بلکې سایکل به واخیسته ها ولې سبق نه پیدا دا قانون د ذهن کې واچو
ستا یخنۍ سره محبت دی په اوړي کې چې ما یخني نو پکې سره به دې پېژنې او چې کوم سیند نه دې نفرت دي د هغې د مقدماتو نه به دې نفرت دي ګرمي دې بدې شي نو مور به دې بدې شي نور به دې بدې شي دا قانون دی او چې مرګ دې بدې شي مرګ نو د مرګ مقدمات بیماری به دې نه خوښوي دا قانون دی مولانا نو چې د اور بدې شي ورپسې شاقې ووایه نو د اور مقدمات چې معاصي دي هغه به بد ګڼي ولې چې دا معصیت سبب مفضي د اور او چې الله او رسول سره مینه ده د هغې مقدماتو سره به مینه وي چې هغه طاعت دي دا ګورې جامع حدیث دی مولانا صاحب کما یکره ان یغضب فی النار لکه اور کې غورځېدل چې ورته شریعت ښکارېږي دقرنګې کفر به ورته شریعت ښکارېږي پته ولګېدله چې ایمان سره محبت ډېر دی ولې د ایمان ضد ورته شریعت ښکارېږي مقدمات او معاصي پکې راغلل بهر کې دا درې څیزونه چې په چا کې راغلل د ایمان په خوږوالي به پوه شي ولې الله رسول محبوب دی درته زما سوا نه نو چې وړه کې دا راغلل چې الله رسول مې خوښ دی ډېر زیات مې خوښ دی نو اطاعت وکړې نو مقدماتو سره به دې مینه کړي نو خپله دعا کولی شو انسان سره به دې مینه د الله لپاره نو الله سره ټوله مینه شوه او کفر او د هغې مقدمات به راته شریع ښکاري معاصي نو چې معاصي درته شریع شو او مقدمات د کفر نو بس خلاصه د دې دا شوه چې تا ته به هغه استعداد معنوي هغه حلاوت معنوي خو څه کوي چې حسي به هم درته پیدا شي بس بیا به دې روح جوړي نو بیا به درته دا خواږه عبادت خشته ښکاري روح به دې جوړي نو تا ته به بیا زهر ښکاري د هغې نه به ځان ساتي شرابونه به ځان ساتي چې دا سړي وڅښي سړی خرابوي روح خراب دي نو شراب به درته ښه ښکاري دا خو خبره څه رسېدې که نه دا خو مولانا صاحب مناسبت شو او رد راغی په موږ چې او درې خصلتونه یې ذکر کړل چې دې سره حلاوت پیدا کېږي ته به طاعت پیدا نه ورکوي ولې نه ورکوي پیغمبر مبارک فرمایي چې پیدا ورکوي او درې حسر په خمسو کې نشته دا درې خصلتونه یې نور هم وکړل او ترغیب د دې درې خصلتونو یې دله درکړه د دې ترغیب یې دله درکړه او څه یې ویل ته بله خبره مې څه کړې وه عاده یې وکړه د شعابو د ایمان یو درې درته نور مشبېرل اوس به راشو مولانا صاحب مسایل مستمرته وباسو لومړۍ مسله خو دا چې اجمال قبل التفصیل او تفصیل بعد الاجمال دا د پیغمبر مبارک لاول اجمال وکړه ثلاثو نو وروسته یې بیا تفصیل وکړه دا ډېر بهتر شی وي چې لاول اجمال وکړې نو د خلکو ذهن کې درته ډېر اجمال نه کوم هلکه دې کې درې مباحث دي هلکه دلته پنځه مباحث دي هلکه دلته اووه مباحث دي او یو یو درته وشمېرم بیا تفصیل درته ووایم نو یو خو د تفصیل قبل بعد الاجمال شو تفصيل بعد الاجمال يوخذ اذا معلومه شو بل اذا معلومه شو بل استعمال الاستعاري حلاوه الايمان سرا استعمال الاستعاري في كلام کے دام ته معلومه شو دا دې ګورې مولانا صاحب اشاره النص سره معلوم شو عبارت النص ته خدغه دا درې خبرې معلومې عبارة الناس زمان المشروع جاء الله رسول سره ما سوانا من الجنة عبارة الناس زمان المشروع چې انسان سره محبت الله لپاره کوي عبارة الناس زمان المشروع چې کفر شنی کړه لکه اور چې څنګه ورته شنی کړي درې سيزونه او څلورم د عبارة الناس سره زمان المشروع دې سره حلاوت د ایمان پیدا کوي اشارتا د زمان المشروع استعاره په کلام کې استعمالول شي او اشارتا د زمان المشروع چې تشبیه ورکول شي د ایقاع د نفس او د پاره د ایلاح د پاره چې خبره واضحه شي دا د حلاوت لپس کې دا د مقرب وضاحت راشي او ورپسې د بیا دویمه بله خبره د زمان المشروع تشبیه ورکول شي کما یکره ان یوضع فی الناس دا تشبیه ولې ورکوي مولانا صاحب بیا پسې تشبیه دې ورکوي چې اوقع فی النفس شي
معقول د محسوس سره تشبیه ورکړي. معقول کا سره تشبیه ورکړي د محسوس لکه اور کې ورلېدل چې ذهن کې دا خبر پوره واقع شي. تاسو پوه شئ په خبره چې ذهن کې پوره واقع شي. بس تاسو خبرې ترې نه معلومې شوې. ورپسې چې مولانا صاحب علامة الإيمان حب الأنصار وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جابر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق حب الأنصار. علامة الإيمان الإيمان نفع حب الأنصار الأنصار من هذا. وآية النفاق النفاق نفع بغض الأنصار أنصار سر بغض ذي. اوس بده کې تشریح رسو کوم د دې نه نه کو ځکه حدیث یو دی ترجمه الباب جو د حدیث نه الفاظ د حدیث دی په حدیث کې به پېښه او مؤقت د مصالو خبرې دي مناسبت د کتاب الایمان سره په واضح علامه الایمان مخکې سره مناسبت دی نو تنقیل ادنان اعلی روانه یا دلی د حسن خلق او د مکارم الاخلاق به لاندې درجه دا او بل د نظر په سوا دریم سوا مواسات خیر و سوا اطعام طعام دریم سوا مساوات وکا څلورم سوا ایثار و قدر نه ورکا حب الرسول من الايمان او د امیاس کې باب په دماغ کې باب متعلق او سوارو دلته بیا د عقیده مچتاګه اذا محبوب کلی کور در دیوار گاونډیانو سره مینا وکا د محبوب کلی کور او گاونډیانو سره مینا وکا انصار د رسول الله مبارک گاونډیانو هغه سره مینا وکا نو د عقیده ادنان علا توشوا او غرض د امام بخاری رحمت الله علیه وسلم ومؤقت خبر دي مناسب سلور تقوليات كيفنا يوي حسب فخمسه كي نشتا ده يوبل خاصة دي روة حب الانصار اغي اشهر ذكر كري اغي اغلب ذكر كري اغي اهم ذكر كري اغي اجناس عالية ذكر كري او دویم سجو رد كي بمرجحاو اطاعت فائدہ نہ رسائی تعالی پیغمبر مبارک فرمائے کہ حب الانصار اطاعت تے او دا ایمان نہ خلا معرفت دا ایمان و سرد او دریم دلتے اطاعت دا شعب دا ایمان کی اولا شعبہ دا توش میرلا کہ حب الانصار او ترغیب دا دے خاصت ورکی کہ انصار و سر محبت کوا مخیدہ حدیث کے رسط خبر کوما در رسط دا ابو الولید دا یو دلنا او بار دیر شوی دی خیال دراله ابو الولید هشام ابن عبد الملک غالبا دوبر سیدی امدقا دی هشام ابن عبد الملک خواه زور بسی شعبه ابن الحجاج خدیلیگی او عبدالله ابن عبدالله ابن جبر دا مشهور تابعی دی قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال افرمى عليه السلام آية الإيمان الإيمان نحى حب الأنصار فمدرسة نحى دادا چې دغه یو تعلیل شکل وي درس کارونه وي پکې د جمعات نحى دادا چې بل مناره لګېدلې ده او شاته محراب دی د طالب نحى دادا چې بغیر پټکی وا ولا وسو پټ دغه سره کو پیسې په بازار کې بچکاري لګي او فیسبوک په ځان ته مخې ته نیولې دا تعلیم ده او بل نه سره بل نه د حدیث سره ډېر زیات محبت دی چې کله مستند یو حدیث شروع کړي و ته جسس شروع کړي بس دا ماشاءالله زه خبر شوم چې دا شیخ صاحب په پیلر کې چې اخر کې هغه یو باب وایي طالبان جسس شروع کړي داسې زمان پیرد کی خدا شروع کے چیز سادہ نام باس دا خو شیخ صاحب دیر خیر انسان دی شیخ صاحب دیر خیر انسان دی و بیر نیک انسان دی بیتا سو خدا کرنا کرو ورنہ نماز سبق بیتا سو چیسو گی لا یو خودی چیسو گی جو سے پانچار کون کرنا دیو چیسو کی دم ورنہ اس پانچار ہونا پانچار پاکم مولا گا رہے
دې چسو شیخ صاحب ډېر ښه سړی دی نو تاسو د هغه هغه طالبانو کې څوک چسار کوي چسار والا کوي تاسو د شیخ صاحب د خو اخلاقو او د حدیثو د استادۍ لحاظ نه چس تاسو ډېر خطرناک د یو ځل بازار کې روان وم په خوانې خبره ده یو سړي رامنډه کړه جګړه جوړه شوه او داسې جګړه جوړه شوه چې هغه سړي په دې هلک راګیر کړو او چې بس خلکو ته خلاصول شو لږې کې بیا ته مضبوط یې والی بیا د خلکو خلاصول نو د دې خوا چې د جګړې ځای باید موږ پکې د څوک ونه خورو د تپوس مې وکړه مې لکه دا ولې دا وي دا په دې د چسو په لار روانو د چسو ما ویل چې چس ته نه شو بس نو چس دا په ډېر خطرناک دی ډېر زیات خطرناک نمبر 1 دویم دا دی چې طالبان سپایي کار دسې د لړۍ دا څه کار دی پورته یو په پیندل د سپینټرو ستلار ته په اخیری کار دی چې څه دی بل حدیثو د مجلس استعلام ورغله او حدیث سره بیا رغبتي راځي او پتا ول کې روح هم نه جوړه ده روح هم جوړه چې صاحب هم نه کاوه بیا چې شیخ صاحب یو بابې دی وې بل وایا دوخان دا ګوډی ته لاړ شو ور سیکنډ ټایم سبا په سیکنډ ټایم دونی مو باندې شروع کوم پیلو باندې دونی مو طالبان ورسو سات نه شروع وي او ماسپخین نه پد بیا ماته پیلو کو او چې پیلو کې زور دې بس وینا یو باب بل وایا دملکه بس وکړو نه نو یو باب بل مو ماشاءالله هم طالبان تاسو طالبان یو باب بل مو بنا خیر دی او بابا بس کنه وي چې بس پاتم بنا خیر دی کوو نو ځان نه چې محمد طالبان نه جوړوي بیا دې په بالکل نه کوي د خیر نه محروم شي الله خبر نشي رسول الله مبارک احادیث ته اشتیاق پیدا کې شوق پیدا کې احادیث باندې ځان مستړی کوي او په حدیث مستومانه کېږي د پیغمبر په خبرو به طالب ستومانه چې بس کی دی بسنگ طالبی کہ دا پیغمبر خبریں پہ خواگی لگی دا پیغمبر خبریں پڑی رہ خواگی لگی وقال شیخ سے وہی تو تے اوپر بلند ہوا وچی دا تاسو دا نصیحت کو نن پس با انشاءاللہ دا شیخ سے سبق کے پس نہ کوي خان تما په خبر ما خپه کېږي ما ته وچی ښکارې زمو تربیت کوم نه لار د بچو تربیت کې نه کې زه تاسو تربیت کوم نو نن تاسو په انشاءالله دا شیخ سے سبق کې چې بس نکوي د حدیثو بیا نبی راځي د شیخ صاحب بیا نبی راځي الله مخبشي او د مکه تکلیف ته تبلیغ نه کی بیماری درته پیدا نه کی یا د شیخ صاحب نو درد کی نو اصله خپه نشي چې دوی درد کی د حدیثو کې نو اصله په تکلیف کې مبتلا نشي په بیماری کې او په غم کې مبتلا نشي ها نو خیر دې لاس مې درست دی کنه دې لاس مې درست دی صفته سکیږي او شیخ صاحب ډیر مسافر دی مهاجر دی او مسافر دی او خپل عالم دی ډیر بهترین عالم دی الحمدلله ما نه مختصر کویغه او ګډاګانی بهر کې نن نفس په خیر ان شاء الله جس بس په کې دي کې خیر خان یا خوشاله الکه چې په ځان په کې شروع کیو بس په لاس کې پر باندې ماته نو جس بس نه کوي جس بس کوم نه راځي اسلام دے رہا خدا یا تماشا شروع کوئی جس مسلام دے نہ اے بڑا طالبانو اے بار طالبانو جس بس کم دے رہا ہے دائنا نمبر وہ عظیم کا تکندر جس بس دائنا وطن لا سکر کم اختیار ہوگا شوئے حقیقی جس بس دائنا نرازی اور بازوئے جس بس دائنا نرازی خدا نے پاکا اور اگر تاثر اندر مجھ کو جس بس کرنے آتا ہے وہ نرازی اور دکار در بزارہ رکھے بار بار مسجدہ مسجدہ دور بزی شاہ
زبس ان شاء الله ولدينا لنا نقص بخير ان شاء الله تسبس بركاته شوق صار صار واي الله پاکستان علومو کی برکات زما د زړه تمنا او ارمان دي یته نو د اورې کمزورې او بیکار شي په خپل کتاب دشمنی کوم د وخت په سمه د کتاب ورما د ماسوتان کتاب نه ورما دا زما په خوانه عادت ده د وخت په سمه او ماسوتان د وخت یو دیګا دا کتاب ورما نو زه اورې ګناګار یم اورې راځي ما او هغه کتاب چې ګورم تاسو راغلی دا د یقینا ټول شاګردانو ته کوم او تاسو له په خصوص باندې کوم چې تاسو د دومره د لری د انتباهاتو کې پراته ډوډۍ کمزورې ده ایمان څه جوړوي او بیا په مدرسه کې کمزورې ده او خالص زما د مینې د وجه نه راغلي نو تقاضا نو تاسو ته دې دعا کوي چې تاسو په دې بدوانه کې او په علم کې داسې پښمنۍ کوي چې تاسو له دعا پروس کالو مې نور وکړه او څه کار تاسو وکړم خدای پاک تاسو په علم کې بدوانه کې برکات واچوي او دا دعا کوم چې تاسو ټول شي په دې سان او دا په کې وایي چې خدای ماته خپل ژوند خپل کوشش په دې سان زه خوشاله شم او چې څوک راځي د موږ سره او دا ګورو پړاو چې مې په دې مرګ دا ایو دا ورو دې دې ډېر خوشاله تاسو خوشاله نه مستر ونه کېږي تسلیل شاګردان رابطه کې او الحمدلله سم مدرسین نو په دې خوشاله نو دا ان شاء الله تاسو دا باغچا خپل حاجت په توګه کې دې ان شاء الله ماخلا نو آیت الایمان نخد ایمان دا خبره په دې دی موږ دراله ماته چې شکایت وکړو نو ځکه مې نخد ایمان حب الانصار من الانصار انصار چاته وي جمع الناصر یا النصير دا او دلته دی یو خاص قوم مراد دی چې هغه سکان د مدینې منورې مسلمانان د مدینې منورې او انصار ورته ولې وایي والذین آووا ونصروا قرآن شریف کې الله فرمایي رسول الله مبارک سعودین سره ډېر نصرت کړی دی نو ځکه انصار ورته ویل کېږي بس مختصره خبره ده ادا د دوه قوم دي اوس او خضرج د دې مخکې لور نوم ابن قیلا قیلا چې دنیا تېره شوې وه نو د انصارو ته به ابن قیلا وي اوس او خضرج او که ستا روغتیا کې ما ویلو بیا دا یمن نه راغلي یمن کې چې کله صورت سبا کې راځي هغه بیا مشرې ده او ټول علاقې برباد شو خلک غرق شو نو یو قوم ته هجرت وکړ دې علاقې ته نو دلته مخکې یهودیان اوسېدل نو دوی ورسره اوسېدل شروع کړل نو بیا وروسته ابن قیلا او اوس او انصار اوس او خضرج او خپل منځ کې ډېر جنګونه کړي دي وکنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها رسول الله مبارک راغی ایمان یې راوړ جملې ختمه شوه نو بیا ورته خشته لقب کېښود انصار ډېر مزېدار لقب نو آیت الایمان نښه د ایمان سره چې څوک انصار سره محبت کوي پوه شه چې دا مؤمن دی او چې څوک انصار سره بغض کوي پوه شه چې دا منافق دی و آیت النفاق بغض الانصار دا نفاق معنا دی د وروستو بل باب کې دا وروستو پاڼه کې را روانه ده هلته پکې خبرې کوو هلته به ده ما خو صرف د کفر نفاق تعریف کړی دی نورې خبرې پاتې دي چې دا منافق ورته ولې وایي او بیا د نفاق اقسام څه دي او بیا د نفاق وجې څه دي دا نورې خو کتابونو کې شته خو دا اوجه خبره ده زه بیانوم چې اوجه د نفاق څه دي ولې خلک نفاق کوي دا ټول وروسته را روان دي نفاق عقیدوي او نفاق عملي او بیا ورته وایي او حکم د منافق عملي سره او منافق عقیدوي سره او دا منافق ورته ولې وایي او د دې اوجه د نفاق څه دي دا وروسته خپل باب را روان دي پکې ښه را بشي انشاءالله العزیز امنی کتاب الایمان کې یو پاڼه دو پس را روان دی نو نښه د ایمان حب الانصار ده پته ولګېده چې چا د انصارو سره محبت وي دا به محبت وایي ښه محبت مه وایي دا په فتحې د میم سره دی محبت قرآن شریف کې الله فرمایي والقیت علیک محبة مني والقیت علیک محبة مني فتحې د میم سره دی نو اصل لا محبت فتحې د میم محبت هم ویلی شي زه فراد نه کوم او اصل قرآن شریف کې کوم لفظ استعمال شوی دی نو په هغې تلفظ کوئ
نو نښه د ایمان حب الانصار ده او نښه د نفاق بغض الانصار. نو که چا انصار ده بس په دې به مؤمن پېژنګلو کېږي. انصارو سره مینه شته که نشته وشته دا مؤمن شو. انصارو سره بغض دی دا منافق شو. اوس به راشي دا انصار بلې د یو قوم لقب شو ښه لکه ما ویلو مداین چې څنګه یو کلي لقب دی. اوس چې نسبت کېږي نو دې جمع ته واقع مداینیون او انصاریون. حالانکه قانون دا دی چې جمع ته خو نسبت نه شي کولی مفرد ته واقع خو دا من حیث الجمع اوس نه استعمال دا لقب د یو قوم دی مداینیون او انصاریون باندې. ښه مولانا صاحب اوس دلته کې دوه سواله راځي. یو اشکال دا دی چې نښه د ایمان حب الانصار شوه او نښه د نفاق بغض الانصار. نو د مهاجرین په څه شو؟ د مهاجرینو محبت هم د ایمان نښه ده او د مهاجرینو سره بغض هم د نفاق نښه ده. نو انصار یې ذکر کړل مهاجر یې پرېښودل. نو دوه جوابونه دي. د مهاجرینو فضایل معلوم وو او ښکاره خبره چې هغوی مور پلار پرېښي دي، هغوی وطن پرېښی دی، چا بچي پرېښي دي، هغوی پردي وطن ته تللي دي. نو د هغوی او د پیغمبر علیه السلام په مکه مکرمه کې په لومړو زمانو کې ډېر ډېر تکلیفات تېر کړي دي. ډېر تکلیفات یې تېر کړي. نو د هغوی فضایل معلوم وو مولانا صاحب. د پیغمبر د کلي دي اکثریت سره بار هم راغلي دي خو ډېر ډېر تکالیف او مشقتونه یې برداشت کړل. بل وطن پرېښودل اسان کار دی. نو فضایل د هغوی معلوم وو ځکه یې ذکر نه کړل. او یا دا چې عبارت النص سره خو دې دا معلومه شوه چې حب الانصار نښه د ایمان شو او بغض نښه د نفاق. خو دلالت النص سره د حب المهاجرین باندې شي چې د انصارو مینه د ایمان نښه ده او بغض د نفاق نښه ده. نو چې کومو خلکو د دوی نه مخکې د اسلام سره مینه ساتلې ده چې مهاجرین دي او کومو خلکو وطن پرېښی دی انصار وطن نه دی پرېښی او چې څنګه انصارو جهادونه کړي مهاجرین هم کړي او کومو خلکو دوی سفر کړی دی د الله لپاره او کومو خلکو ښځې بچي پرېښي دي. نو د هغوی مینه خو په طریقې اولا سره دا د ایمان نښه شوه. د هغوی بغض خو په طریقې اولا د نفاق نښه شوه. دلالت النص خو تاسو پېژندلې دی که نه چې د ادنا نه کم طرف ته استدلال نشي وایا لا تقل لهما اف اف کې لږه ایذا ده. نو په ضرب کې خو ډېره ایذا ده په طریقې اولا حرام شو. نو انصارو خدمت کړی دی خو د مهاجرو په نسبت کم دی د مهاجرینو زیات دی. نو چې دا کم نصرت والا حب ایمان نښه شوه نو د زیات نصرت والا چې ډېره موده پیغمبر سره کړې ده بچي وطن یې پرېښی دی نو د هغې خو په طریقې ولا حب نښه د ایمان شوه. پوهېږئ په خبره؟ نو یا فضایل مشهور ځکه ذکر نه کړل او یا دلالت النص سره دې معلومه شوه. اوس درېیم اعتراض راوړی مولانا صاحب حب الانصار او نښه د ایمان. نو دا د علي او د معاویه رضی الله عنهما چې یو ځل جنګونه شوي دي قتال چې شوی دی حضرت علي سره هم انصارو او حضرت معاویه سره هم انصارو جنګېدل یو بل سره قتال دا بغض نه دی څه شی دی یو بل سره. حضرت علي رضی الله عنه سره هم انصارو حضرت معاویه رضی الله عنه سره هم انصارو او د دنیا جنګونه یې کړي. او زه به تاسو ته تاریخي واقعات یو انشاءالله په خپل خپل ځای کې به راځي چټ په لاره کې د صفین په مقام یو مضبوط جنګ شوی دی واهو په زرګاو صحابه کرام پکې شهیدان شوي دي. دې کې به خبرې کوم چټ نه رالېږه. نو دا خو یو بل سره چې قتال دی خو بغض راځي. نو څه معنا عیاذا بالله چې دا چې علي صاحب سره کوم ملګري دي نو دا هغه انصارو سره بغض کوي چې کوم معاویه صاحب سره دي عیاذا بالله دا خو نفاق شو. او چې معاویه رضی الله عنه سره کوم ملګري دي دې قتال کې د علي رضی الله عنه ملګرو سره نو دا خو بغض شو. نو بغض شو نو عیاذا بالله څه ورته وسوایي نفاق. دغه څه تر دې متعدد جوابونه دي. یو جواب دا چې قتال مستلزم بغض لري نه دی
یو بل سره سوجن کوي او قتال کې مستلزم بغض نه دی. قتال د دې وجه نه کېږي چې دا ماته مرغوز دی کافر دی دغه سره قتال په دې وجه کېږي چې د زما کور نیولې دی اته راخلاص او بغض سره نشته. یو مثال ده د جنگونو درمیان کې دا قیصر روم راغی او د علي رضی الله عنه په بعض علاقه باندې حمله کول اراده وکړه او یې راوست. مطلب دا چې دا ټول یو بل سره په جنګ وي. دراشه د مته دا پیدا وایم چې بعض علاقه باندې د مسلمانانو نه ونیسه نو د حضرت علي رضی الله عنه طرف ته راغی چې د بعض علاقه قبضه کړو. حضرت معاویه رضی الله عنه خبر نو قیصر روم ته دونه خطرناک ولېږه چې کلب ابن الکلب یې ودرولو یا کلب الکلب. څه اراده لري چې زموږ بعض علاقې نیسي خپل فوجونه دې واپس په دې سوچ کې مه پرېږده چې زما د علي وانه دغه به بعض علاقې ونیسي. په دې سوچ کې مه پرېږده فوجونه دې واپس کړه او که واپس دې نه کړه نو انا وابن عم لي علي زو زما د ترزوی علي نصالح على قتالك هم بصلح وقضاء سره بجنګ او د خپل وطن نه ولې واسه. دلته اوس معاویه صاحب چې پردي پکې راغی بیا ورته څه وایي یا علي صاحب د ابن عم لي د دوه یو بل سره جنګ دی جنګ بغض نشته بغض ولې نشته. که درېمګړی راغی رښتیا ووایه دوه لوڼو بیا یو ځای کېږي که نه یو ځای درېمګړی راغی پر یو یې حمله وکړه درېمګړی راغی پر یو یې حمله وکړه دا بل راځي لکه تاسو سره مور بچی بل ته خو مې نه پېرزو کېږي که نه څه وایي بل ته خو مې نه پېرزو کېږي د بل زور خو مې پرې نه پېرزو کېږي که نو یو خدا شوه چې قتال یو بل سره دا مستلزم دی نه دی چې خامخا بغض دی. خو د دې نه ښکلی جواب درته وکړم دا پرېږده حب الانصار من حیث انهم انصار په دې نسبت حب چې دا د پیغمبر نصرت یې کړی دی ځکه مینه کوم دا مینه پیغمبر سره شوه من حیث انهم انصار او بغض د انصار من حیث وایه انه د دې ولې نصرت ده نو دا خو نفاق دی دا خو کفر دی چې ته دا وایې چې دوی ولې د پیغمبر سره نصرت کوه دوی د پیغمبر ملګرتیا ولې کوله الله اکبر په دې نیت انصارو سره بغض چې د پیغمبر ملګرتیا ولې کوله رښتیا وایه کفر دی که نه دی دا خو ستا پیغمبر به دي شي اما بغض دی تا من حیث غیر لغو خبره خلاصه شوه. اوس که دوی یو بل سره جنګونه کوي انصار نو څه مطلب چې په دې وجه جنګ کوي د علي د ملګرو ولې پیغمبر سره نصرت کوي یا د معاویه رضی الله عنه سره چې کوم انصار دي نو دوی ولې د پیغمبر سره نصرت کوي. هلکه پوهېږئ په دې خبر که نه پوهېږئ دا حیثیت لکه زموږ یو مقوله ده پرې حدیث نه دی ښه سب العلماء کفر سب العلماء کفر دا مقوله ده دا حدیث ده علماء ته کنځل کفر ده. دې کې څه وایو من حیث انهم علماء چې دا ولې د دین مولیان دا ته دین ته کنځل وکړه ای دا مولیان هغه داسې کړي من حیث انهم علماء یعنې ستا مقصد بغض د علماو دی نو عالم خو د قرآن و سنت چې پوهي هغې ته ویلي کېږي نو قرآن و سنت پوهې ته د قرآن و سنت ته نسبت وکړه من حیث انهم علماء ولې قرآن ته دی ولې دین ته دی دا خو دین سره بغض شو دا کفر نه څه وایي او که ځان له یو ملا سره څه ورانه وي او د هغه ملا سره څه په پټي وشولي وي په بل څه وي او بد وایي من حیث انه عالم صاحب نه دی په دې باندې کافر دی په دې خبره په موږ سره څه دی نو قیم موږ پکې نه چا ولګو شابه من حیث انه منصور زبردست دی په دې نو سختي پیغمبر سره دا کفر دی حب الانصار وآية النفاق بغض الأنصار خلاصة خبره اوس د دې حدیث نه مناسبت د ترجمه الباب سره بالکل واضحه ده دا واضحه ده حضرت چې هغه ترجمه الباب د حدیث دی او د حدیث د یو څو مسایل وروته یو دا عبارت النص څه معلومه شوه
آیت الایمان حب الانصار چې دا ایمان نښه انصار سره محبت د ایمان نښه ده او انصار سره بغض من حیث انهم انصار د نفاق نښه ده. دا عبارت النص او اشارت النص څه معلومیږي چې پیغمبر مبارک ترغیب ورکړي چې انصار سره محبت کوي او بغض ورسره نه کوي. اشارت النص معلومه او دلالت النص څه معلومه شوه د مهاجرینو خبر نښه د ایمان ده او د مهاجرینو بغض دا نښه د نفاق ده. او اشارت النص سره د انصار فضیلت هم معلوم شي او د مدینې د خلکو لقب هم معلوم شي چې انصار دي. دا د بله مسله معلومه شوه لقب د مدینې د خلکو څه شی دی هغه انصار دي. دا څو خبرې دې معلومې شوې. نو مولانا صاحب په دې به اتفاق وکړو ځکه دا بل باب لګران دی. دا کار دی اتفاق وکړو او د ملي باب د لګران دی. نو بس او ګرمي ده ګرمي ده نه ما ته څه